په هر خطه کې چې کم قرات ویل کېږي دا حفص دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کلاس پیلو خواته ورسه وزې ناستو. هغه په فقه کې حنفي امام سے په قرات کې حفصي حفص عن عاصم. وز دا حفص عن عاصم کله دغه خوام د امام ابو حنیفه هم عصر هم دور دی. عن عاصم د عاصم نه چې کوم روایت کوي حفص قاری کله چې دا حفص نو خلکو به کم قرات باندې قران وایو. ته دې سوالو کتر دې جواب راکا چې تاسو جواب راکې زه واپس جواب درکم. یا امام بخاری چې کوم وخت کې نو کله به چې صحابه حدیث پیش کول نو د کم کتاب نو پیش کول. امام مسلم نو دا خو سونو کلونو بعد راغل دي. د امام صاحب خو فرق هم دومره نشته. د دې مثال خو داسې دی لکه یو سړی وایي چې کله ستا دا زوی نو تا بچی چاته وایو او زوی کله راشي نو خلک ورته بچی وایي. امام ابو حنیفه چې کله فقه راجمع کړه نو خلکو حنفي ویل شروع کړه. چې کله فقه راجمع نه د نو حنفي ویل څنګه شروع کړه. نو دا ته جواب درکې چې امام بخاری نو لیکن حدیث وو حفص قاری نو لیکن قرات دنیا کې وو خلکو باغویل. مونږ امام ابو حنیفه نو لیکن فقه دنیا کې خلکو با مسلې ویلي. امام ابو حنیفه صرف جمع کړل دا مسائل را جمع کړل دي. دوی بیا وای تقلید دی ته چې پچا بس روان شابت تبي دلیل خبره کوي. پاستر تعریف تقلید وای دی ته چې یو امی کس چې کم کس داغه څه دلایل مضبوط نه په خپل او دا یو داسې مجتهد تقلید وکي چې داغه اجتهاد په ثابتي داغه تقلید جایزي ثابتي دات دلیل نه غواړي ورنه داغه څه به دلیل یي. لکه موږ د ډاکټر صاحب نه دلیل نه غواړو چې کومه دوايي موږ ته لیکي لیکن زمونږ په اعتماد شته. دغه شان موږ د امام ابو حنیفه نه دلیل نه غواړو لیکن دغه څه دلایل شته. علما ورته اوس وخت کې رسیدلی خدا سي هغه دوکي دي. نو فقيه هغه عالم دی چې احکام کولاوي. العالم الذي يشق الاحکام احکام کولاوي او دا غي چې کوم حقایق دي پاغي کې تفتیش کوي لګیا دي دا دلایل راوباسي. دي ته ویل شي فقيه. د فقيه عالم کار دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ټول عمر دا کار کړو. د فقه اصطلاحي تعریف څه دی؟ لغوي تعریف خو مونږ وکړو چې شق او فتح ته وای کولاوالو ته واضح کولو ته وای. لیکن اصطلاحي تعریف د فقه څه دی؟ نو یو تعریف امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کړل یو متأخرین کړل. متأخرین تعریف دا کوي چې هو علم بالاحکام الشرعیه الفرعیه. دا علم دی د احکام شرعیه او فرعیه. کله چې علم احکامی وایي چې علم دی د احکامو په دې کې تمام علوم بیا راځي. دا په منزله د جنس علما اخلي. الشرعیه الفرعیه شرعیه چې کله وایي د دین غیر شرعي په دې باندې وزي. لکه علم النحو علم الصرف شرعي علوم نه دي بلکې دا عالی دي د پاره د شرعي علوم. الفرعیه په دې باندې اعتقادات توزي ځکه هغه فرعي نه دي هغه اصلي دي. العملیه دریم نمبر قید دا دی. العملیه په دې باندې باطینی وزي حسد بغض کینه شکر هغه علوم توزي کم چې تصوف دی. من ادلتها التفصیلیه دلائل تفصیلیه. دلائل تفصیلیه کم دي چې د هغې په ذریعه باندې مجتهد لګیای او مسائل استنباط کوي مسائل راوباسي. دې ته دلایل تفصیلی او دا سلور دي. کتاب الله سنت الرسول اجماع الامت قیاس شرعي کم چې په دې خطبه د اصول شاشي کې ذکر کیږي. امام ابو حنیفه یو تعریف کوي. امام صاحب فرمای معرفت النفس ما لها وما عليها. انسان له داغه شیزونو پیژاندل چې د ته پیدا رسي نو د ته پیدا قدم رسي کنو الله یو پیژاندو ته قبر عذاب نه د اخرت د عذاب نه د فامن کې کړي شو بوغه ساست کینې نه ځان وساتو د ته پیدا رسي نو دا ټول علوم دي. امام صاحب ولې دا تعریف کړل معرفت النفس ما لها وما عليها. وجه دا چې د امام صاحب په دور کې دا تمام علوم په اصول فقه کې دا راجمو په فقه کې راجمو د امام صاحب په دور کې. دا خروج ته چې بیا کله فلسفه د یونان رااله نو یونانی فلسفي هغه طرف ته بعض علما متوجي شو
چې موږ د دیو د خبرو جواب ورکو، د دیو د فضولیاتو، نو د هغې فضولیاتو د جواب دپاره علما کرام یو اړخ ته شاغې ته به متکلمین علمی کلام والا ویل، نو فرق راغی که نو ورنه مخکې فرق نه و. تمام شیزونه په فقه کې راجمع دي. اوس هم چې تاسو فقه ګورئ، فقه یو داسې علم دی چې کله انسان ګوري نو په هغې کې تمام د زندګۍ حالات واقعات دا ټول په هغې کې راجمع کیږي. نو دلایل تفصیلیه دا به د دویم اولني تعریف کې راغی، دویم تعریف د امام صاحب دی. د هغه په دور کې تمام علوم یو، صبر شکر دا ټول په یو فقه کې راجمع و. دغه شان علمي کلام په فقه کې و، اصول فقه په خپله فقه کې وه. خو په دې اولني تعریف کې او بیا د دې په دې خطبه کې یو لفظ چې کوم تاسو له راځي، اول د دې نه مخکې مسله ذکر کوم، بیا د هغې ته راځم. د اصول فقه دپاره موضوع سره دا خو شه د فقه د اصول فقه او د فقیه تعریف ما وکړو، او دغه شانتي تعریف اضافي او تعریف لقبي دا دواړه مې ذکر کړو. د اصول فقه موضوع سره نو جواب دا دی الادله والاحکام، دلائل او احکام. د اصول فقه موضوع دا چې دلائل راوړي او احکام راوړي. دلائل ولې راوړي؟ الادله من حيث انها مثبت للاحکام، دلائل دا احکام ثابتي، د دې وجه نه دا فقه موضوع ده، د اصول فقه موضوع ده. والاحکام من حيث انها مثبت من الادله، او د احکام چې دي دا د دلایلو نه مثبت کیږي، ثابتيږي. نو په دې وجه باندې دا دواړه د فقه اصول فقه موضوع ده، دلایل او احکام دواړه د اصول فقه موضوع ده. فلار نه بچی نه او بچی نه پلار نه، دلیل نه حکم نه ثابتيږي، او حکم نه نو دلیل نه ثابتي. دلیل براغله نو حکم به ثابتيږي، که دلیل نه راغله نو حکم ولا څنګه ثابته؟ وچ پناقه او شیزله. صحیح شو؟ نو دا اسانه خبره ده. او د اصول دا شو د اصول فقه موضوع. غرض یې څه شی دی؟ نو تحصیل القدرة على استنباط الاحکام من ادلتها تفصیلیه. دا ادله تفصیلیه کوم چې ما مخکې ذکر کړو، دلایل اربعه، قرآن، سنت، اجماع، قیاس. دغه نه د احکام راایستل. نو موږ ولې وایو احکام خود دین مجتهدین راوباسي؟ نو جواب دا دی چې موږ د دې وجه نه دا وایو. مجتهد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوه کار کړل، یو یې مسله راایستل او یو یې په عمل کړل. او موږ څو کار کوو؟ موږ صرف عمل کوو، مسائل راوباسو نو کوم خلک چې د دور کې خواهش پرست دي، خواهش پرست خلکو کار دا دی چې هغه لګیایي او دا خلکو ته وایي چې مثال سلور مذهبونه دي او زه به د سلورو کې ګورم په کم یو باندې عمل کوم، د یو کټ سلور خپې دي او په کومه خپه باندې زه د پاسه بوج ډېر ږدم کینم پې بل څه شي سپږدم، زه په خپله ګورم که نو موږ ته د دې اجازت بل نه راکولی کېږي چې موږ خاص د امام تقلید کوو. اول خو دا دی چې بیا ته په قرات سبعو کې قرات عشراو کې ګوره چې کوم قرات ستا خوښ یا وایه. تاسو دلایل شته دلیل باندې ثابتولی شي چې په دې مسایلو کې دا ډېر حق ته رسېدل او په دې مسایلو کې دا ډېر حق ته رسېدل، نو په دې کې بیا موږ الزامي جواب ورکوو چې د دنیا دا لوی لوی شیوخ په یو مذهب باندې روان دي. ته څوک یې چې ته پکې ګوري؟ دا کاته اصل کې نه کوي، دا خواهش پرستی کوي. بس نن ماته دا مسله اسانه ده په دې عمل کوم، نن راته د شیو د طرف مسله اسانه ده په خپو باندې به په جرابو باندې او په خپو باندې به بالکل مسح کوم این زمبینو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. بس نن په خپو باندې مسح کومه، سبا له ګرمي د اوړی د سبا له به اینځم. دا خواهش پرستی ده. دلیل کم زګین کې دی ستاسه. نن ورته خواهش دا وایي چې روژه وختي ماته کا، سبا کرکټ له تللی خواهش ورته دا وایي چې نن به روژه ناوخته ماته کی. دا خواهش پرستی طرف ته ځي او د دې نه قرآن سنت کې بار بار منه راغله. که مجتهدینو چرته مختلف دلایل رايوځای کړل دي، ته صحابه په مثال کې ورکې او په مختلف مسایلو باندې هغه عمل کړل، خوای ټول عمرې زندگی ګرځول دا نه چې نن دا کوم سبا دا کوم، سار له یو طریقه کوم ماخام له بل طریقه کوم. دې ته خواهش پرستی او د دې خواهش پرستی نه قرآن او حدیث من راوستي. قرآن بار بار په دې باندې زور ورکوي چې تاسو خواهش پرستی مکوئ.
نن راته دلیل په دې مسله باندې ملاویږي، سبا راته په دې مسله باندې دلیل ملاویږي. نن دلیل په دې نن را سټیم شته، بس په دې باندې ورمنډه کوم چې 6 رکعات سنت کوم د ماسپخین نه مخکې ماسپخینه، اور سبا ته د 4 رکعات کوم، بس د بل امام دلیل می راغسته دی. نن سنت کوم سبا نه کوم، دا خواهش پرستی ته ځي. درسه دلیل په کم زګین کې دی، یو لار باندې تک دی. صحابه او ائمه په یو لار باندې تک کړل، هغه خواهش پرستی نه ده کړی چې بس نن ماته دا مسله ده، نن دا داسې قابل سړی راغلی چې خواهش پرست به راپاسي او ابوی چې زه په 4 امامانو کې ګورم. بیا جواب دا دی، دا به سباله بیا راپاسي وي چې زه په انبیای کرامو کې ګورم. نو سبا ته به وایي د خور سره نکاح کوم، ولې کوم؟ آدم علیه السلام په شریعت کې جایز وه. سبا ته وایي قبر ته سجده کوم، ولې کوم؟ یوسف علیه السلام شریعت کې جایز وه. بل سبا ته وایي په حیث حالت کې د بیبي سره جما کوم، ولې کوم؟ عیسویانو په خپل شریعت کې دا جایز کړی وه. سبا ته وایي ښځه به د هندوې په شان کمرې ته اچوم، ولې اچوم؟ ځکه کیلا شو، همد الله وجود مني، هغوی دا کار کوي. کافرستان کې دا کار کیږي، دې ته خواهش پرستی. نو په مسایلو کې به ته په یو لار باندې سیده ځې، شریعت وایي دې ته چې ستا طبیعت یې نه مني، ته پې عمل وکړي چې کله ستا خواهش شو. د دې مثال خو داسې دی چې زه د محدثین اصول نه منم او راپاسم په خپل اصول باندې دا حدیث مې نه ده خوښ، بس دا ضعیف، دا حدیث مې خوښ دی دا صحیح، دا حدیث مې نه ده خوښ دا ضعیف، دا مې خوښ دی دا صحیح. طالب به راپاسي چې په نحوه کې دا قاعده او دا قانون ګران دی، په صرفو کې دا نن پرېږده او دا بل قانون آسان دی او بل قاعده دا واخله. دا خواهش پرستی ده. دا ته ولې په فقه کې صرف وي او په فقه کې ولې دې ته صرف د عوامو نظر راځي؟ د هغې مین کرکټر وجه دا ده چې چونکې فقه د عام او خاص د ژوند مقصد دی. نو په دې وجه باندې خلک راپاسي چې نن به زه په دې فقه عمل کوم، سبا په دې فقه باندې عمل کوم. دا خواهش پرستی ده صاحب، دا دین باندې عمل نه دی، دا خواهش پرستی ده. نن په فیزار کې مونځ کوم، سبا به فیزار وباسم. نن په لباس کې مونځ کوم، سبا به لباس وباسم. نن ټوپۍ کې کوم، سبا به نه کوم، ځکه هلته دلیل ماته موندی شو. نه، دا خواهش پرستی ده. خو بیا چې دې څه خوښه یا کوه. په مسجد کې مونځ کول د امام احمد رحمت الله علیه ائمه ثلاثه په نسبت باندې واجب دي، د امام ابو حنیفه په نسبت سنت دي. دا به زه په کور کې مونځ کوم، د امام صاحب په فتوا باندې عمل کوم، چونکې هغه ورته فرض او واجب نه وایي.